ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما مشرانو کشرانو عزت مندورونو، الله تبارک وتعالى مونږ تاسو مسلمانان پیدا کړیو او بیا د مسلمانانو په کورونو کې پیدا کړیو او بیا زمونږ ستاسو د اوچته کلمه نصیب کړ د لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې کلمې باندې د تللو مستقل کوشش کول غواړي. مرګرو دا کلمه څومره صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولې ده او په دې کلمې باندې اوس هم لوی محنتونه شروع دي. علماء کرام په مختلف تنظیمونو په شکل باندې ډېر زیات د دې کلمې محنت کوي او دعوت ورکوي. په هغه دعوت ورکولو کې زموږ یو مشر قائد علامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب چې دی هغه ډېر تکلیفات برداشت کړي دي او اوس هم ډېر زیات تکلیفات برداشت کوي. نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ خپل قائد صاحب سره په ښه په جرت باندې ودرېږو، ښه په نره باندې ورسره ودرېږو. نو دا به زموږ ستاسو دپاره د ډېر فخر خبرې او هر یو تنظیم سره چې موږ خپل جوړ ساتو نو دا زموږ ستاسو دپاره به ډېره ښه خبرې او خپل مشران کوم زموږ چې د کوم تنظیم مشران دي د هغو بېعزتیانې نه کوو، هغو پسې بدې ردې په فیسبوک په لارې باندې نه ورکوو. دا هر یو عالم عزت کول پکار دي. هر یو عالم موږ ته ډېر مقدر ډېر ښه دي او علماء کرام ډېر ښه خلک دي. دا دین د علماء کرامو د وجې نه په دې دنیا کې پهلو شوی دی. د علماء کرامو په یو بل په منځ کې به اختلاف وي خو موږ تاسو له دا نه دي پکار چې موږ تاسو یو بل سره اختلاف کوو یا اختلاف جوړو. نو ټولو ملګرو ته زما دا خواست دی چې یو بل سره اختلافات ختم کړئ او مینه محبت شروع کړئ. دین دی څوک په یو جامه کې به پهلوي، څوک په بله جامه کې به پهلوي. نو هر یو ملګري دا پکار دي چې هغه ځان خپل تنظیم سره جوړ ساتي او د علماء کرامو بېعزتي دي نه کوي. علماء کرامو پسې د په فیسبوک باندې بدې ردې نه وایي.